پولیس چارواکي وایي چې د زیارت او جمعې په میاشت شپه قابو لس وسلوالو د پیښور په کلیواله سیمه متنو کې د پولیس تاڼې د سبکو درنو وسلو سره برید وکړو، خو وایي چې پولیس ورته بیدار ولاړ و، دغه برید یې په شا تنبولی دی. په دې وروستو کې په سوشل میډیا د پخواني نیم قبایلي سیمې د رادمخیل سره نږدې متنې سیمه کې یو وارې بیا د تندرو وسلوالو د فعالیت ریپورټونه منځته راغلي او دغلته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ یو شمېر نښتې خو هم شوي دي. د پېښور د صدر ډیویژن د پولیسو مشر یا اس پي ملک حبیب ویلي چې په متنې تاڼه ترهګرو دې تازه برید کې پولیسو ته هیڅ مرجوبله نه ده اوښتې. د پاکستان جیو ټي وي د ملک حبیب لا خولې خپل ریپورټ کې ویلي چې وسلوالو په متنې پولیس تاڼه ناتر سړزې کړي، خو وایي چې پولیس دغه برید ته چمتو ولاړو، ټلې جواب یې ورته ویلی دی. هغه ویلي چې پولیس د ترهګرو برید په شا تنبول او په دې برید کې پولیسو ته هیڅ رقم مرګ جوړله نه ده اوښتې. امنیتي سرچینو ویلي چې د برید په مخال د وسلوالو او پولیسو ترمنځ 15 منټو نه زیات وخت ډزې شوي، خو وایي چې پولیس د برید په مخال بېخي چمتو ولاړو، په مړانې سره دغه برید په شا تنبولی دی. سرچینې وایي چې د برید کوونکو شمېره تر لسو نه زیاته وه او هغوی په پولیس تاڼه د سبکو درنو وسلو نه تر سړزې کړي دي. په سمدستي توګه د دې برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو دې وروستو کې چې خیبر پښتونخوا کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو څومره بریدونه شوي، هغې کې د زیاترو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان یا قوم وسلوالې ډلې داعش حراسه په غاړه اخیستې ده. د تېرې جون میاشت په 18 نیټه هم د متنې سیمې ترڅنګ د کوهاټ ضلعې په در ادمخیل سیمه کې امنیتي ځواکونو تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ضد عملیات کړي وو، چې پکې د ټي ټي پي د عبدالرحیم ډلې د 3 وسلوالو د وژل کېدو دعوه شوې وه. تر هغې پیښې وړاندې په 20 مای متنې سیمه کې وسلوالو د کسټم یا ګمرک په مامورینو ډزې کړې وې، چې پکې 4 مامورین جوبل شوي وو. متنې د پخواني نیم قبایلي سیمې د رادمخیل سره جوخته پرته ده او د رادمخیل په تېرو وختونو کې طالبانو یو مضبوط مرکز پاتې شوی وو. تېره هفته په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي چارو ازادي څېړنیزې ادارې په خپل تازه ریپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې وسلوالو بریدونه 83% سیوا شوي دي او خیبر پښتونخوا کې ترهګرۍ پیښې 1.3% زیاتې شوي دي. په ریپورټ کې ویل شوي چې د روان کال 2023 په لومړیو 6 میاشتو کې په ټول ملک کې په 201 وسلوالو بریدونو کې 381 کسان وژل شوي او 650 جوبل شوي دي. په تېر کال کې 2022 کې هم په دومره موده کې په 150 بریدونو کې 200 کسان وژل شوي او 480 جوبل شوي وو. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400